رزړو کې موجود یم چې کله پوجي وي او ما سره ټیم وي کوونکی یم دلته چې راشم دا غټې چولې او ورسره لوبیا په دې خوبي سره په درته دا دوی په دې لاس راځي دا مخکې به پچی کې به دلته ډېر ځنګل لري ځینې خلک راځي خو شومپړکان دي په چاپي یو پلیټ هم نه خوري د دوی سپین ږیري بابا و دا هغه ټیم د 2010 سیلاب و په راډیو کې ما کار په چارسده کې مواصلاتي نظام زرخم برخم و دوکانونه نو یو هغه بابا به چولې خرڅولې خلک به راتلل دلته به یې چولې خوړې او موږ چې هم د دې ځای نه ماړو چې چولې به موږ خوړې بیا به راډیو ته لاړو هغه سلسله د هغه بچو برقرار ساتلې ده لکه د دې چولو کې خدای پاک یو خوږوالی چولې څنګه چې د رزړو مډۍ ده څنګه چې د رزړو غټې وریجې دي د دې دوو پتیلو دانې دي دا دوی څو پتیلو باسي بل د دې د مساله چې کومه ده که نه کومه تیاره کړي دا ډېره زبردسته ده نو جماعت علم خلک وړي ولایت یې ته وګوره که نو چې دا ډبل وي او کاشي غلي ته اړوي او ډبل یو خوا لوبیا پکې وي او بل خوا چوړۍ او یو مزې وي یاره زما خوله کې ورالې بس وروجې مخاص کولی خو دا دي ډېر خور کې دوکان کوونکو راشي رزړو کې او دا هغه وړ سویټ دی هغې سره بالکل پاک دا مټۍ خوړی دا چولې خوړی